الله د مینې صفت ده. امام اعظم ابو حنیفه فرمایل که چېرته باچایانو ته پته ولګېده د شپې په تیارو کې موږ د الله څه راز کوو، د الله څه خبرې کوو، دیو به خپلې تورې راوالي او په دې تورو باندې به زموږ سره جنګ شروع کړي. د الله د عبادت د خوند چاته پته نشته چې پته ورته ولګي هغه بیا د الله د در نه تښتي، هغه بیا د الله د در نه تښتي. آته بیا پته ولګي چې الله په عبادت کې څه پراته دي. امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي بنی اسرائیلو کې یو زنانه وه، هغې زنانه ته الله دومره حسن ورکړی که د دنیا په ښځو کې حسن تقسیم کې یو عیسی حسن به د هغې سي او باقي 2 عیسی به د نورې دنیا د زنانو سي. دومره حسینه وه، یو عبادت ګزارو د هغه عبادت خانه وه. یو ځل لا زنانه چا راوستې ده د دغه عبادت خانې په وړاندې باندې ښځه تېره شوه. بني اسرائیلو کې دا واقعه ده. وایي دې عبادت ګزار چې څنګه زنانه ولیده فوراً یې په ذهن کې پرېوته، مینه محبت یې پرې ورغی. څوک یې راوغوښته چې دا زنانه څوک وه او ورته وایي چې دا د پلانکي ښار ده. دا ورته وایي چې کار څه کار کوي؟ سړی ورته وایي دا څه ښه کار نه کوي. دا 100 دیناره علي په 100 دیناره یوه شپه تېروي د سړي سره. بدکاره زنانه ده. عبادت گزار پیر صاحب زړه ته لوېدل له ښځه. هغه فوراً خپله عبادت خانه بنده کړه او چاته څه نه وایي په سر یې ټوټه راواچېله. لاړ هغه ښار کې مزدوري شروع کړه. 100 دیناره دا به دینار به د سرو زرو 100 اشرفۍ به دې ته وي. 100 دیناره برابر کړو، راله دروازې وټکوله. د هغه ښځې کور ته نه و. تا ورته وایي چې څوک یې؟ دا ورته وایي چې زه دغه شان عبادت ګزار وم، د خلکو یو دیني رهنما عالم وم، عبادت به مې کاوه. وایي دلته څنګه رالي؟ دا ښځه ورته وایي وایي ستا په باره کې خبر شوم ته مې خوښه شوې، په تا باندې مین شوی. مخکې ما روایت ولوستو حب الشیء یعم ویصم. د یو شیز محبت انسان لوڼ او کون کی په ځان باندې نه فیږي چې دا 2-3 منټه خوند دا ټول عمرې د انسان زندگی بربادوي، الله ناراضه کوي. ته به سپکې پر روان وخت کې به خفې په دې خپل فعل او په خپل کار باندې. نو د محبت جوړ شوی دی، دا لون کون کو الله اتفاقی کو. دغه حد ته ورسید د یو غلط نظر د اوچتولو د واجنه. وای ما اوریدل دي ستا په محبت کې ما عبادت پرېښود دلته رالم. ښځه ورته وایي زه 100 دینار عالم. وای ما 100 دیناره ګټل دي، ما مزدوري کړله ستا دپاره، ستا په محبت کې ما 100 دینار هم راوړ دي. او ورته وایي ها چې رقم دې راوړ دی بیا راځه. د دغې زنانه کټو کمره وه، په هغې کې دومره قیمتي څیزونه لګېدلي وي چې پالنګ یې د سرو زرو. وی دننه پالنګ ته راځه. دا چې څنګه دننه ورننوت هلته ورسره لګیا دی، خبرې ورسه کوي د محبت. هغه ښځې ونیو زنا بدکارۍ ته یې رابلي او دا هم ورسه بدکارۍ ته تیار و. فدقه ټیم کې ښځې ته فوراً وایي ما پرېږده. ښځه ورته وایي تا زما دپاره عبادت خانه بنده کړه، تا خپل علم ته ونه کتل، تا مزدوري وکړه، تا 100 اشرفۍ پیدا کړي، اوس دې د محبت دعوې کولې، اوس منډې وې تا زما دپاره الله نه و پرېښی. ورته وایي ما پرېښی لا حول ولا قوة الا بالله بالتوفیق. د الله په توفیق. توفیق څه ته وایي؟ چې کله تا تعالات مخې ته ختم شي، خزم ده، خلوتم دی، قدرت په زینام تا ته دی، هغه دې نه منع کوي، خلقم نشته، شهوتم دی. په دې حالت کې چې تا زنا پرېښوده دې ته وایي چې الله تا ته توفیق درکړو. توفیق مطلب دا نه دی زمونږ حضرات دي او د ښځو سره په کالجونو یونیورسټیو کې ناست دي ګرل فرینډز او بوای فرینډز
او ماته دی الله توفیق راکړي. دغه توفیق نه دی. دا هر څه چې ته پرېږدې او راوځې دا الله تا ته توفیق درکړو. چې ته نه راوځې تا ته الله توفیق نه درکوي. دیو جن استاد ګومن سے فرمایي چې تاسو د الله نه توفیق مه غواړئ، استقامت ته غواړئ. فتوفیق خو به آلات زم چې الله ماته د قرآن د خورولو توفیق راکړي. مطلب دا چې الله که خلق ماته څه نه راکوي، په مال وږه راځي، زه سم لویږم بربادېږم، خلق دیکه راکوي، خلق قرآن له لاتې ورکوي او زه بیا هم د خورولو کوشش کوم. نو دا خو ډېره سخته ده. که توفیق الله درکړي، استقامت غواړئ چې خلق مینم کوي، خلق مددم کوي، دنیا هم راته حاضروي، قرآن ادب هم خلق کوي، بچې هم ورته کښېنوي او زه ورته ویل. توفیق دا چې د توفیق نه دا د انور رڼا مراد مه ګڼئ چې په هر سړي لګي. توفیق بعضې خلکو ته میلاویږي. موږ د توفیق خلک نیو. تاسو ته دې په کمره کې سپو ته غوښه کېده، سپي ورته غا پینه، سپي پې ور منډه کوي، سپي خوري. دغه شان ته ما او تاسو ته ښځه میلاو شو، خلوت دی، هی هی بیا به یې پرېږدي دا نوجوانان. نه 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 نه، دا منلی شوي خبره ده. ته د الله دپاره خپل نظر ښکته که، ته د الله دپاره پرېږده. رب العالمین به هغه نعمتونه درکړي چې ستا په خیال او تصور کې به هم نه کي. ورته وایي اوس دې وعدې کولې، اوس ځې. دا بزرګ ورته فرمایي وی ما تر قیامت منظر را یاد شو. حدیث کې دا راځي انسان به لق اونوي چې تر څو پورې د الله مخې ته حاضر شوی نه، جواب سوال یې نه کړی. صرف 80,000 خواص دي، الله به د هغې نه تپوس نه کوي. په هغې کې موږ نیو. الله دې پکې موږ راولي، خو زما یقین دی چې موږ پکې نیو. وی ما ته را یاد شو زه به د الله مخې ته ودرېږم، الله به زما نه تپوس کوي تا زه پرېښوم، تا ځان باندې تکلیف تېر کړی صرف د یو شهوت پوره کولو دپاره، صرف د یو شهوت پوره کولو دپاره، صرف د سټیم خوشحالۍ دپاره، صرف د خپل ذات دپاره دی الله پرېښی. ما پرېږده. ښځه ورته وایي پرېږدم دې خو په یو شرط. اوس ګورئ د الله انعام ته. ته د الله دپاره خپل نظر ښکته کو، که تا ته الله د دنیا د ټولو نه ښایسته ښځه در نه کړه، تا ته الله د ټولو نه ښکلې زندګي در نه کړه، راشه او زما په دې مخ باندې راتو که. هغه ښځه وه چې د چا څه به نه میلاوېده، 100 اشرفۍ به راکوې نو بیا به زما کمرې ته راځي. نن هغه ښځه یې نه پرېږدي، ورته وایي یو واده به راسه کې بیا به دې پرېږدم. واده دا دی چې زما څه به نکاح کې بس. دا ورته وایي ما پرېږده، او ورته وایي نه نکاح به کې، دلته به راسه نکاح کې نو پرېږدم به دې. دا بزرګ ورته وایي ما پرېږده چې زه لاړ شم، زه به سوچ وکړم. هغې ورته وایي ټیک ده زه به دې پرېږدم، لاړ شه سوچ وکړه، خو ما څه به نکاح کې. ده رامنډه کړه خپل عبادت خانې ته راغې، په ځان پسې ورونه بند کړه، الله ته زار و قطار چغې وایي څه وجه ده الله، زه دې ولې زما نظر دې په داسې ښځه استعمال کړو، بیا دومره لوی امتحان په هغې کې دې زه ولې راګیر کړم. چغې وایي چې الله زما نه څه ګناه شوي. هلته ښځې شپه تېره کړه چې سهار شه، د هغې زړه ته هم سکون نشته. هغې را روانه شوه، په اس باندې سوره شوه، سورلۍ کېناسته. دغه ښار نوم یې خو اورېدلی و. ښار ته راورسېده، تپوس یې وکړه فلانکې عابد د هغه عبادتخانه چرته ده. خلک حیران دي، ټول خلک یې پېژني، دا خو هغه زنانه ده په 100 اشرفو باندې ګناه کوي. نن د عابد عبادتخانې ته څنګه راله؟ خلکو ته خو پته نشته چې عابد د دې خوا ته تللی. ښځه پسې راله، عبادتخانې چا وروښود، خبرې ورته راوړل چې پلانکی ښځه راغله. ټوله دنیا چې به کومې ښځې پسې ځي، بدکاره ښځه ستا تپوس کوي. دې ورته دروازه وټکوله، د عبادتخانې نه راوتو. چې څنګه راوتو فورا یې د خولې نه یو چغه وخته او راپرېوت. وایي چې د دې د غېږې ته الله راواچاو. دې په دې زنګون د اثر کېښود، دا هم ورته په ژړا شو. خلکو نه تپوس وکړه د دې څوک شته؟
خلق ورته نور هیڅوک نشته یو ورور دی صرف نعم البدل الله غرور ته ورکي دا دومره حسینه زنانه ده لیکن الله یو زلزله دین تراواړو دی وی چې دا روري دومره عبادت گزارو پاغه کې هم د صلاحیت یي خامخه خوشبو چې چرته پرتای ټوله کمره خوشبو کوي یو عالم چې په یو کور کې ټول کور خاندان خوشبو کوي په یو کلی کې یو عالم دا ټوله علاقه خوشبو کوي خو د دې خوشبو بعضی خلکو ته پته لګي د دې هر چا ته پته نه لګي موږ ته هغه خوشبو پته لګي چې یو سړی د مالدار دی موږ ورته ښکته پورته شو چرته په کال کې 200 روپۍ صدقه راکړي پرېږدئ دا میچوړتوب دا چپړاسیتوب نور پرېږدئ الحب فی الله والبغض فی الله محبت هم د الله لپاره بغض هم د الله لپاره یاری هم د الله لپاره دوستی هم د الله لپاره دشمنی هم د الله لپاره تګ هم د الله لپاره من هم د الله لپاره ټوله دنیا به الله ستا پښو ته راواچوي وایي د هغه ورور کور ته یې لاړه ورته وایي چې زه ستاسې نکاح کوم د هغه په نکاح کې ورغله زما مقصود څه زما مراد دا و چې الله اواز هر انسان ته ورکوي لیکن هر انسان په ځان کې توفیق نه پیدا کوي د دې توفیق نه منډوي د استقامت نه منډوي د لږ شان سختې نه انسان منډوي ابوبکر ابن ابي دنیا هغه واقعات ډیر ښایسته نقل کوي د یو قصابي واقعه ذکر کوي فرمایي یو قصابي په یو وینځ باندې عاشق شوی خپل قصابي دکان کې به ځان له کار کاو یو ځل ورته یو سړی راغی ورته وایي قصاب صاحب خبر خو نه